بسم الله الرحمن الرحیم. کیمیکل ایکویلیبریم د کلاس 10 اولنې چپټر دی. هغه کې اولنې ټاپک دی زموږ سره. نن موږ د دې سب بیسیک ټرم وایو چې ریاکټنټ څه ته وایي، بیا به وایو چې پروډکټ څه ته وایي، هغې سره به ریورسیبل ریاکشن، ایرریورسیبل ریاکشن، فارورډ ریاکشن، دا قسم ریاکشن چې دا به زده کوو، او دا به ورسره هم زده کوو چې کیمیکل ایکویلیبریم یا ایکویلیبریم سټیټ څه ته وایي. اول به سره یو جنرال ریاکشن کو، کله چې زموږ سره A او B دا یو کیمیکلی یا سری پروډکټ دی، دا چې کله رايوځي شي A او B دې ته موږ ریاکټنټ وایو. دا چې کله ریاکشن وکړي نو موږ له په ریزلټ کې یو څیز راکړي چې هغه C او D دی، نو دا زموږ سره پروډکټ شو. مطلب څوک چې په ریاکشن کې حصہ اخلي هغه ته ریاکټنټ وایي، او کم نیو سیستم کې جوړیږي هغه زموږ سره صحیح پروډکټ کی. ریاکټنټ په کیمیکل ریاکشن کې با ریاکټنټ خپل پراپرټیانه لاس کوي او پروډکټ چې هغه به چل کوي نیو پراپرټي با گین کوي. دا کیمیکل ریاکشن شو. وس د ریاکشن دوه قسمونه دي، دوه ټایپس دي. یو زموږ سره ایرریورسیبل ریاکشن دی او سیکنډ څه دی ریورسیبل ریاکشن. نو اول به سر خبره کوو د ایرریورسیبل ریاکشن او د ریورسیبل ریاکشن. ریورسیبل ریاکشن زاغه ته وایم چې زما کوم ځی باندې ولاړ مثال کې د زما سره یو پوینټ دی چې دا پوینټ A شو، او د دې پوینټ نه زه شروع شوم او دلته کې رالم دی زیتا کله د پوینټ 2 نه زه واپس د پوینټ A ته راځم، نو دا به زما سره صحیح ریورسیبل ریاکشن چې زه پکې د خپل پوینټ A ته واپس خپل اصل پوینټ ته واپس راځم، نو دا به ریورسیبل ریاکشن وي. نو هر هغه ریاکشن چې په هغه کې پروډکټ چې دی نو دا غي نه واپس ریاکټنټ جوړیږي، نو دا به صحیح ریورسیبل ریاکشن. او هر چې زموږ سره شي ایرریورسیبل ریاکشن نو په هغه کې چې کوم پروډکټ جوړ شي ا پروډکټ به واپس نه ریکمباین کیږي. نو څه کوي ایرریورسیبل ریاکشن هغه ریاکشن دی ریاکشن ان وچ پروډکټ ډو ناٹ ریکمباین ټو فارم ریاکټنټس. هغه ریاکشن چې په هغه کې د پروډکټ نه واپس ریاکټنټ نه جوړیږي نو هغه تم سوایو ایرریورسیبل ریاکشن. ایرریورسیبل ریاکشن به منګه ډینوټ کوو په یو سنگل ایرو باندې. ایرریورسیبل ریاکشن موږ ډینوټ کوو په سم باندې په یو سنگل ایرو باندې. اگزامپل زموږ سره دا دی چې Mg میګنیشیم کله زموږ سره پس کی په ګیسیه سټیټ کې ځکه سره ماجی لګولې دي، او هایدروکلوریک اسید چې د لیکوډ فارم کې دا دوانه چې کله موږ رايوځي کو او دی ریاکشن کې نو MgCl2 راکې او هایدروجن چې د ګیسز فارم کې د ایواپوریټ شي. نو دا قسم ریاکشن چې دی ریاکټنټ رايوځیشول او پروډکټ راکو، خو د دې پروډکټ نه واپس دا ریاکټنټ نه جوړیږي، نو دې قسم ریاکشن ته موږ سوایو ایرریورسیبل ریاکشن. یو زموږ سره ریورسیبل ریاکشن دی. ریورسیبل ریاکشن څه ته وایو؟ ریاکشن ان وچ پروډکټ کین ریکمباین ټو فارم ریاکشن. هر هغه ریاکشن چې په هغه کې د ریاکټنټ نه واپس جوړیږي پروډکټ واپس جوړیدلی شي، نو هغه ته موږ ریورسیبل ریاکشن وایو. لکه اگزامپل موږ لیکو هایدروجن پلس آیوډین، دا زما سره ریاکټنټ دی. دا چې کله رايوځي شي هایدروجن آیوډاید راکې، نو د دې نه واپس زموږ سره دا جوړېدلی شي، د دې پروډکټ نه واپس دا ریاکټنټ جوړیږي، نو دې ته موږ څه وایو ریورسیبل ریاکشن. او بل خبره چې ریورسیبل ریاکشن به موږ ډینوټ کوو په څه باندې په ډبل ایرو باندې. دا به د فارورډ ریاکشن د پاره او دا به سره پاره د ریورس ریاکشن لپاره. ښه فارورډ ریاکشن او ریورس ریاکشن څه ته وایي؟ ما چې کوم تاسو ته ولنې جنرال اگزامپل لیکلی و A او B چې کله رايوځي شي دا ریاکشنو کې C+D راکړي، دې ته موږ فارورډ ریاکشن وایو. که فرض کا دا ریاکټنټ واپس موږ دا پروډکټ واپس موږ ریاکټنټ راکړي، نو دې ته موږ څه وایو ریورس ریاکشن. C+D چې دا کله واپس ریکمباین شي یا بریک ډاون شي نو موږ سره کوي A+B. دا کوم ریاکشن شو ریورس ریاکشن. او د دوانو ته په شریکه باندې A+B چې دا رايوځي کېږي C+D راکړي او C+D نه واپس A+B جوړي، نو دا کوم قسم ریاکشن دی ریورسیبل ریاکشن. وس دا خبره چې په اوله کې په سٹارټ کې چې کله ریاکشن سٹارټ شي نو A+B به زموږ سره یې کنه، خو C+D به نه. د ټایم وذ د فیسیج اف ټایم، د ټایم تیرېدو سره به دا چلو شي چې A+B به رايوځي کېږي او C+D به راکړي. څه ټایم به تیر شي نو C+D چې دی دا به واپس ریکمباین کېږي او A+B به راکړي. یو داسې ټایم به راشي چې ریټ اف فارورډ ریاکشن به د ریټ اف ریورس ریاکشن برابر شي، او کله چې ریټ اف فارورډ ریاکشن د ریټ اف ریورس ریاکشن برابر شو دغه ټایم ته موږ کیمیکل ایکویلیبریم سټیټ وایو.
دغه سټیټ تم سوایو یا دغه ټایم تم سوایو یا دغه پوینټ تم سوایو کیمیکل ایکویلیبریم سټیټ دا موږ ګرافیکلی د سیالو چې موږ په ایکس ایکسس باندې ټایم والو او کوم چې زموږ سره وای ایکسس دی نو هغه باندې موږ سوالو دا وای ایکسس دی ریاکشن ریټ په والو د ریاکشن سپیډ په والو چې د ټایم سیوا کېدو سره د ریاکشن د سپیډ سره به چل کېږي نو ما تاسو ته وایي چې په اوله کې به زموږ سره فارورډ ریاکشن په سپیډ باندې کېږي نو فارورډ ریاکشن په اوله کې زموږ سره دسی ځکه چې ریاکټنټ خو پروډکټ خو بنای کنه د ټایم د تیرېدلو سره به فارورډ ریاکشن کمیږي او ریورس ریاکشن به سیوا کېږي یو داسې ټایم به راشي چې څومره زموږ سره ریاکټنټ راوځي کېږي پروډکټ جوړیږي نو په هغه ټایم کې پر پروډکټ نه واپس ریاکټنټ جوړیږي او دغه ټایم ته موږ سوایو کیمیکل ایکویلیبریم سټیټ نننۍ خبره موږ د ریورسیبل د ایرریورسیبل د فارورډ او د ریورس ریاکشن متعلق وکړه او یو ور سره دا خبره وکړه چې کیمیکل ایکویلیبریم سټیټ څه ته وایي په دې کې یو خبره ده چې ایرریورسیبل ریاکشن چې دی دا به موږ ډینوټ کوو په څه باندې په سنگل ایرو باندې او دا سنگل ایرو چې دی نو دا به فرام لیفت ټو رائټ صحیح شو نن دا زموږ سره د کیمیکل ایکویلیبریم بیسیک کانسپټ